اسود عنسی هغه په یمن کې دعوا وکړه چې زم د خدای پیغمبر مال وحی راځي د شهرت شوق و دا حب جاه او د مشرع شوق دا تبعی دی ورو کم سړی کې چې د مشرع شوق دا سړی تبا کوي سړی جهنم ته رسي نو اسود عنسی د نبوت دعوا وکړه او په صنعا باندې حمله وکړه او صنعا او یمن قبضه کو علامہ ذهبی سے په خپل معناس کتاب سیر اعلام النبلاء کې دا واقعه لیکلې ده اورل ناشنا واقعه ده چې د په یمن کې خپل خلک راغون کو چې زبر د خپل دین طرف ته داخله څنګه روبلم د اسلام نه به څنګه راوړو هغه ورته وی چې علما راغون ک چې دا علما ته طرف ته راوړي نو ټول خلک بدی پسې روان وی ډیره خبره عالمانو کلوی عالم څوک دی وی ابو مسلم خولانی دی وی دقه سړی راغواړي ابو مسلم خولانی دربار ته راغوښتو ورته وی اتؤمنو بمحمد رسول الله ته په امام الانبیاء ایمان وروړي وی الحمدلله امام الانبیاء علیه السلام خو د زما د جګر ټوکړه ده زه په هغه ایمان وروړم وی اتؤمنو بی په ما باندې ایمان وروړي د خندا طریقه عجیبه وه ورته یې زه کوړم ستا خبره مې ونه لرېدو دنې غوسه وروسته دوباره ته تپوس کوي ته په محمد رسول الله ایمان وروړی وی آو وی په ما ایمان وروړی وی غوږونه مې کار نه کوي ستا خبره مې ونه لرېده دنې نوره غوسه وروسته په درېیمه پیره دې بیا تپوس کوي په محمد رسول الله ایمان وروړی بېشکه زما پیغمبر دی زه د هغه امتي او زما د زړه سر دی وی په ما ایمان وروړی وګونه مې کار نه کوي کوړیم درباریانو ورته وی چې دې سړي خو تا پسې ډېره ناشنا خندا وکړه او دله خو داسې سزا ورکړه چې د زمانې دپاره عبرت جوړ شي وی څه سزا وی خشاک راغونډ که ور ورته بل که په اور کې وروله وی ډېره ښه ده په منونو خشاک یې راغونډ او چې اور په قړامبړو شو د ده لاس او خپې تړلي وو په ټال کې کېنو اور ته یې ورویسته درې څلور ګنټې اور بلو خلکو وی بس دی به سټکوري شوي سکروټ که به دې جوړی اور مړ شو ابو مسلم خوراني صاحب پکې روغ ناست دی د لاس هغه پړي مړي سوځېدلي خو اور د ده یو ویښته ته نقصان نه ورسولی اوهو دا واقعه ظاهرېدلو چې ډېر خلک اسلام ته راړ چې کوم مرتد شوي اسود عنسی سره چې کوم خپل ملګري و حوارین و هغه ورته وي دا سړی اوس لرې که ګورې چې په اور منډله شو په توره نه مري ګورې په غشي نه مري ځان مه شرموه د ده یو علاج دی چې دی جلا وطن کا یمن نه وباسه هلکه وي دا ډېره ښه خبره ده ته وځه خپې سپکوه دا خو یوازې وجز یمن نه راووته ده سره بل ځای نه و پېژنګلوی نه وه ده وی زما دا یو ځای دی چې د محمد رسول الله ښار ته لاړ شم مدینة الرسول صلی الله علیه وسلم ته لاړ شم مدینې منورې ته راورسېد د الله شان د ده د راتلو نه مخکې مدینې منورې ته واقع را رسېدلی و چې الله تعالی په دې امت کې سنت ابراهیمي بیا جم دی کړی مسجد نبوي کې مونځ کوي سیدنا عمر فاروق صاحب حضرت عمر صاحب خو ډېر فراست والا هستي وه هغه به سړی د نښو نښانو نه پېژنده پوه شه دا یمنی دی چې فارغ شه د مونځ نه وی ته میلمې د یمن نه راغلی او جي یره په یمن کې واقعه راغلی ده چې الله تعالی سنت ابراهیمي بیا را جم دی کړی دی دی ورته او جي همداسې شوي دي دا بلکل صحیح واقعه ده حضرت عمر صاحب ته بیا تپوس کړي وما هو الا انت معلومیږي ته هغه سړی د سر ښکته کو او الله تعالی زمانه دا خدمت اغوستی دی بس حضرت عمر صاحب خپل لیچې کولو کړې او خپلې سینې سره یې جوخ کړ او کله یې په ګیره ښکلی کله یې په تندي ښکلی او دا وایي الله ستا شکر دی چې ما ته د هغه هستي وښوله چې د هغه په ذریعې تا سنت ابراهیمي په دې امت کې جم دی کړی هغې نه بس حضرت ابوبکر صاحب له پروت او خلیفه و ورته یې چې دا هغه هستي ده اوهو د هغه د مینې خو بیا جدا شان زړه ته یې نږدې کو محبت یې ورسره کو او بیا منځ کې کښېنو یو طرف ته ابوبکر صاحب بل طرف ته عمر صاحب او مینه ورسره کوي محبت ورسره کوي نو د ختم نبوت متعلق چې کمی خطرې راغلي دي صحابو ډېر په نره باندې غرت کړي دي همدا اسود عنسی د یو مسلمان چې شهید کو شهر بن بازان د هغه بیبي و مرزوبانه بیبي
هغې سره په زوره نکاح وکړه هغه مجبوره وه د دې مرزوبانه بیبي یو خپلو فیروز دیلمي صحابي دی حضور علیه السلام دته دا مهمه وسپارله چې دا سړی قتل که اسود انسي مردار فیروز دیلمي صاحب لاړو وی څه کوې ده د مرزوبانې خپل یم ستا د بیبي خپل یم وی ښه ملاقات یې وکړو مرزوبانې ځان سره په طلاق کړه چې زه به د شپې راشم ته ما ته ورکولو که بس نور کار زما دی دې دله زه قتلوم د شپې او وخت مقرر باندې راغی مرزوبانې بیبي ورته ور لرې کو دی ورغې په سینه ورته کېناست او درس چاړی ورې په دې سینه کې ورنه باسل اسود انسي جهنم رسید کو نو صحابه کرامو د ختم نبوت د عقیدې د تحفظ د پاره د عظیم الشان قربانۍ کړي دي ګوره یاد ساتئ دا وړه خبره نه ده د حضور علیه السلام د ناموس د پاره چې کم سړی سپایي جوړ شو د ده نه په دنیا او په آخرت ګورې اوچت سړی نشته